بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نن زمونږ ویډیو چې دا پوزیټیو ایڈجیکټیو نه شروع کیږي. ټیک شو، مختلف ټاپکس چې دا په دې کې په دې ویډیو کې مونږه څه کوو هغه ډیسکس کوو. د انګلیش کلاس 4 چې دی دغه چپټر نمبر 8 دغه د ګرامر یا انګلیش پورشن دی. ټیک شو، پوزیټیو ایڈجیکټیو به مونږه څه ته وایي دا به مونږ ته شو کوي اونرشپ. څه شي اونرشپ؟ ملکیت به مونږ ته شو کوي. بای اور لکه مای به استعمالېږي په دې کې، اور، یور، هیز، هر دا ټکي په دې کې څه کېږي استعمالېږي. ټیک شو، دا چې کله پکې دا استعمال شي نو دې ته مونږه پوزیټیو لکه په دې دغه کې چې دی مای، اور، هیز، یور، هر دا چې دا ټول زموږ سره پوزیټیو ایڈجیکټیوز دي. پوزیټیو ایڈجیکټیو به مونږ هر هغه ایڈجیکټیو ته وایو چې په هغه کې زموږ سره څه یو شي اونرشپ، لکه مای زما، اور زمونږه، هیز د هغه، ټیک شو، یور ستا، هر د هغه اټس یا موږ چې د دې یا د دا، ټیک شو، د یا د دې، ټیک شو. نو دا په دې دغه کې موږ سره څه په دې خبرو کې موږ ته خی اونرشپ چې یاره د پلان کیسز د چا سره تعلق ساتي دغه ته موږ ایڈجیکټیو او پوزیټیو ایڈجیکټیو وایو. ټیک شو، شود لفظ چې دی، شود لفظ یا شود ناٹ، دا لفظونه چې دي دا به شود نه وای، شود وای. ها ال په دې کې سایلنت دی. شود از یوز ټو میک ریکمنډیشن. ټول ناولنی خبره په دې کې به یو ریکمنډیشن موږ ته خای، یا بل به موږ ایڈوایس په دې کې ورکو د خبرې یا اوبلیګیشن چې یاره د خبرې فرضیت یا ډیوټي زور به ورکو، تاکید به ورکو. شود چې دی کله موږ استعمالو چې کله موږ ریکمنډیشن ورکو یا موږ چاته ایڈوایس کو سکو، نصيحت کو، یا موږ اوبلیګیشن په خبره تاکید ورکو، نو په دغه ټایم کې موږ شود استعمال او شود ناٹ چې کله موږ د یو څه نه انکار کوو. ټیک شو، نیگیټیو سنټنس چې دی پاره کې موږ څه شي should not، لکه یو سړی ته وایي چې دا شی به نه کینو په هغه ټایم کې موږ should not استعمالو. لکه we should drink، should موږ له پکار دی چې اته ګلاس اوبه چې دی پر ډے سکو. ټیک شو، you should listen وای ته له پکار دی چې وګ کې د خپل ټیچر ته بیره should complete هغه له پکار دی چې هوم ورک کې په ټایم باندې. you should take some rest وای د لانګ ټریپ نه پس ته ریست پکار دی. او children should not watch a lot of television، نو children نه دی پکار چې ټلویزیون چې دا ډیر ټایم ګوري. we should not make fun of other، د نور پسې موږ له مسخري کول نه دی پکار. نو په دې کې زموږ سره مثال دا زموږ غټ غرض چې دا should دی او should not دی. should به موږ هر دغه کو چې یو سړی ته ریکمنډیشن کو، یو سړی له دغه ورکو ایڈوایس نصیحت ورکو، یا یو سړی ته اوبلیګیشن تاکید پکو چې دا کار تعالی پکار دی. نو should not په موږ کله کو چې یاره دې سړی له دا کار نه دی پکار، یا تعالی نه دی پکار، یا بل له دا کار نو پکار. ټیک شو، نو should او should not یوز شو. ټیک شو، جوائنینګ ورډ به موږ څه ته وایو؟ جوائنینګ ورډ ته موږ په پښتو په دغه کې په بل ژبه کې چې د انګلیش په بل ژبه کې ته موږ کنجنکشن وایو. جوائنینګ ورډ ار یوزډ ټو جوائن ورډز، دا به ورډز راځي کې یا به سنټنس راځي کې. سم جوائنینګ ورډ ار and or but، دا چې دا موږ سره د کنجنکشن مثالونه دي. ټیک شو، لکه په دې جمله کې and، په دې کې or، په دې کې but، په دې کې and but are، دا ټول چې دا جوائنینګ ورډ دي. جوائنینګ ورډ ته موږ کنجنکشن هم وایو. ټیک شو، په پارټس اف سپیچ په دغه باندې ته موږ کنجنکشن هم وایو. ټیک شو، بل زموږ سره دی adverb of manner. څه شي adverb of manner؟ tell us the manner or way in which something happen. adverb of manner به موږ ته څه ښیي چې یاره دا کار په کومه طریقه وشو. adverb of manner به موږ ته ښیي manner چې په کومه طریقه باندې دا کار یا دا سیز وشو. ټیک شو، something په کومه طریقه باندې happen شو. لکه سارا واش هر هاند سلولي، هغه خو لاس وینځل خو څنګه وینځل؟ په قلاره وینځل. ټیک شو، احمد پلی د پیانو بیوټیفولي، نو هغه خو پیانو پلی کو خو څنګه دغه کو نو بیوټیفول. نو دا دې زموږ سره طریقه خو چې یاره بیوټیفولي دا کار شو، دا کار سلولي وشو. یا دی واک ان د پارک کویکلی، کویکلی واکینګ خو کو خو څنګه کو کویکلی. یا سپیک ټو ایلډر پولایټلی، د مشرانو سره خبرې چې دغه پولایټلی په کار دي، مشرانو سره خبرې کې خو څنګه به کې پولایټلی، په کومه طریقه به کې، په کوم طریقه به کې. نو دا politely، slowly، quickly، دا ټول چې دي د موږ سره سدي adverb of manner دی ته وایي. ټیک شو، کوم سنټنس کې دا راشي نو موږ به وایو چې دا موږ سره adverb of manner دی. بل موږ سره د سنټرل idea of poem. د poem central idea چې دا هغه ډیسکس کوي د main thought of the whole poem. central idea په poem کې د موږ سره central idea او هغه موږ ته ټول poem چې دی هغه خبره موږ ته کوي. ټیک شو، it is also called دی ته موږ main idea ورته هم وایي. central idea ته موږ main idea هم وایو او دا موږ ته ټوله خبره کوي، د poem ټوله خبره کوي. بل موږ سره ډیر امپورټنت ورډ دی چې rhyming word، دا موږ سکیپ کولای شو. خدا ما ذکر واغستو چې دا هم ما چې څومره ټیسټونه ډیسکس کړي په هغه ټولو کې دا rhyming word چې دی تقریبا 50% په دغه کې ټیسټونه کې چې دی دا rhyming word دی. rhyming word ډیر آسان لفظ دی خو چې چاله نه ورځي کنه چې په هغه ټایم کې هغه غلط کی. rhyming word موږ هر هغه ورډ ته وایو چې دغه خواص یو شان. ټیک شو، rhyming word موږ هغه ته وایو چې دغه پیټرن یو شان، لکه پلیز، پلیز په دې ډول کې ایز چې دی ا اس ای دا په کې موږ سره یو شان نه. ټیک شو، یا په دې کې فایند،
kind IND چې دی په دې کې زموږ سره یو شان نغه اواز ته موږ ګورو ټیک شو IND د راځي نو اواز ته موږ ګورو دا د ټن او بل لان ټیک شو بل پاس اس په دې کې دا ټول چې دی زموږ سره رایمینګ ورډ دی یو بل رایمینګ ورډ دی اوس موږ ته بسنګ کوېسچن نه دی موږ ته به چې په دې لاندې نو کې زموږ سره رایمینګ ورډ کم دی نو چې کم زموږ سره یو شان اواز والا ورډز واغې ته موږ څه شی وایو رایمینګ ورډز ورته وایو ټیک شو دا ځان سره نوٹ کړئ بل زموږ سره راځي چې کریکټر دا element of so the story element یو story دا دغه به سو element لري په هغه کې به موږ سره شپږ element سو element په شپږ element په کدا خبر راشي چې په story کې موږ سره سو element نو دا خبره موږ ته ډایرکټ یادې چې په story کې به موږ سره شپږ element اولنې موږ سره د کریکټر کې موږ سره خلک هم کې دي شي انیملز هم کې دي شي کم خلک چې به موږ سره ډراما کوي کم خلک چې به story کوي نو هغه خلکو ته موږ څه شی وایو هغه ته موږ کریکټرز وایو ټیک شو سیټینګ چې دی سیټینګ موږ پلیس ته او ټایم ته وایو چې په کوم ځای کې دا کار وشو او کله وشو ټیک شو بل موږ سره بیګینینګ چې دی په بیګینینګ کې به موږ سره دا کریکټر نه دی لکه اوس خلک راغله کنه موږ چې پلان کې د تروز وې دی پلان کې نیکه دی پرور دی پلار دی نیکه دا ټول څه چې دی دا په کوم ځای کې د سټوري په بیګینینګ کې موږ ډیسکرایب کړو ټیک شو بل موږ سره میډل چې دی اټ از د کلایمکس اف اکشن په دې ټایم کې به موږ سره اکشن کیږي لکه سټوري چې دا کومه سټوري ده په دغه کې خو موږ خلکو پیژنل چې دای د ترور دی دای د ماماز دی دای د بلچا خو په دې کې به موږ سره اصل سټوري به شروع کیږي چې کار کسو ټیک شو بل موږ سره کانفلیکټ راځي کانفلیکټ موږ وایو چې از ا پرابلم دیٹ دا سټوري خو شروع شو کنه چې یار د خلکو ته یا دا چیلنج دی دا حل کول غواړي ټیک شو سټوري شروع شو وس دغه سټوري چې دی دا به ریزالو کوي په کوم ځای کې په کانفلیکټ کې ټیک شو کانفلیکټ چې دی دا به موږ سره سټوري ریزالو کوي ټیک شو بل چې دی دا پرابلم به ریزالو کوي انډینګ چې دی انډینګ دا به کنکلوژن چې یار دا خبره حل شو او یا نشو ټیک شو حل شو په کومه طریقه حل شو کنکلوژن به موږ لراکې سو نتیجه به موږ لراکې ټیک شو چې یار دا سټوري په کومه طریقه باندې ختم شو د ته موږ انډینګ هم وایو ټیک شو دا انډینګ چې دی دا موږ سره د ته موږ کنکلوژن هم وایو ټیک شو بل موږ سره راځي پروناون must agree with their pronoun چې دی وای دا به زموږ سره خامخا agree with their antecedent دا چې کوم مقدمي کوم دغه لکه د څه لپاره موږ دا pronoun یوز کړی دی ټیک شو نو دې به دغه سره خامخا agree ټیک شو if the antecedent is a male female لکه وس مثال موږ وایو کنه الیا مثال موږ واغستو الیا کنه الیه پسې به چې موږ پروناونس یوز کوو کنه د دې خبرې مطلب دا دی موږ به خامخا شی یوز کوو څه شی به یوز کوو یا موږ واغستو علی موږ واغستو نو د علی نه پس چې دی کنه خامخا چې موږ پروناون یوز کوو نو هی به یوز کوو څه شی به یوز کوو هی د دې خبرې مطلب دا دی چې پروناون چې دی دا به خپل انټیسیډنټ سره صحیح دا به سره اګری ټیک شو ان جندر اند نمبر په جندر کې به هم د زموږ سره صحیح دغه د جندر مطلب کمیل جو د میل لپاره به میل پروناون یوز کیږي کپی میل جو د فیمیل لپاره به فیمیل پروناون لکه میل منګه دا یوز کو او فیمیل منګه دا یوز کو وس نمبر منګه کډیر خلکو نو دغه لپاره دی یا بل څه نو دا خبره په دې دغه کې چې د ټول لغټه خبره دا یوز کیږي ټیک شو لکه وس منګه د سارا خبره کو ټیک شو سارا خبره کو نو سارا چې د فیمیل د دې لپاره چې منګه پروناونس دغه کو نو به شي ټیک شو شي چې د منګه د چا لپاره یوز کو دا سارا لپاره یا هر مدر چې د هم سره پروناون دی د چا مور کومه هیز مدر وایو د سارا لپاره منګه هیز مدر وایو خبره به غلطه ده خبره به ایڈورب اف مینر بیا نه پالو کوي ټیک دا څه شي پروناونس چې دی هغه نه پالو کوي ټیک شو ک پروناون یا مونږه په دې کې وایي چې سارا اینڈ هر مدر دا ډول خبرې مونږ وکړه کنه سارا او دغه مور د دې لپاره مونږ هر استعمال کو نه دا غلطي خود دې لپاره مونږ د ځکه استعمال کو چې دا جمع ده ټیک شو سارا مور دې ټیک شو د دې د ډول لپاره مونږ د لفظ چې دی هغه استعمال د دې شورت ټاپک چې دی چې پروناون must agree with their antecedent and gender and number د دې خبرې مطلب دا دی ټیک شو بل زموږ سره راځي ریګولر ورب مونږ څه ته وایو ریګولر ورب پام their past participle form by adding d and ed چې کله یو ورب ټیک شو یو ورب او دا غي منګه past چې دی هغه او یا پاس پارټیسیپل په ای او دا په ډي او په ای ډي باندې جوړو کنه چې ډي یا په ای ډي باندې جوړو نه دغه تمنګ ریګولر ورب وایو لکه تاسو راشه مثال لا ټیک شو مثال منګ وای چې سٹارټ زموږ سره ورب دی سٹارټ چې منګ دویم پام وای نو ای ډي چې دریم پام وای نو ای ډي ټیک شو چې دا کدا په کرانه غي لکه سٹارټ ټیک شو نو دا خبره بیا څه دی ته بیا منګ ریګولر ورب ورته نو یو لکه اوس په دې کې منګ ګوره پلیډ یا ټچ ای ډي په کې راغی کنه یا ډي راغی یا ای ډي په دې کې استعمال شونه دغه ته موږ ریګولر ورب وایو او چې بل د دینه علاوه پکې بل لاغه او پاس پامې راغی یا پاس پارټیسیپل لاغه نو اقه ته موږ بیا ریګولر ورب ورته نه وایو ټیک شو دا زموږ سره د ریګولر ورب په اړه کې خبره بل زموږ سره راځي د پریزنت ټینس شو اکشن which happen in the present time کوم کارونه چې زموږ سره په پریزنت ټایم کې شوي نو هغه ته موږ څه شوی پریزنت ټینس په هغه جملې ته موږ پریزنت ټینس وایو د past tense show action that happen in the past time چې کوم په تیر شي وخت کې کوم کارونه شوي نه به موږ په
past time کې دغه کو په future tense show action that happen in the future time کوم کارونه چې په future time کې را روان وخت کې کیږي نو هغه د لپاره چې کوم tense استعمالو هغه ته موږ څه شی وایو هغه ته موږ future time ورته یا future tense ورته وایو لکه اوس موږ د present tense خبرو کو چې سارا plays with Adol دا خبره دا جمله موږ لراشي چې یار سارا plays with Adol دا کوم tense دی موږ چې present tense دی mother explains strangers danger to Sarah ٹھیک شو دا موږ سره څه شی دی په present tense دی بل موږ سره سارا played with Adol ٹھیک شو دا سارا مخکې دغه سره ډول سره لوبي کړی دي دا بل سنټنس هم چې دی دا موږ سره په پاست کې دی یا دا سارا ویل پلی with Adol پر روان وخت کې به سارا چې دی نو د ډول سره لوبي کوي او یا دا بل سنټنس چې دی دا هم موږ سره په فیوچر کې دی نو دا موږ سره یو شو درې قسمه زمانه شوي یو ته موږ پریزنت وایو بل ته پاست بل ته فیوچر پریزنت چې کوم موجوده زمانه پاست چې تیر شوی او فیوچر چې کوم را روانه زمانه ټیک شو adverb of time بل موږ سره شارټ ټاپک دی adverb of time tell us something happen for example وی adverb of time به موږ ته څه ښایي چې یاره دا کار څه ټایم وشو so something happen په څه ټایم کې دا کار شو for example tonight په نیمه شپه دا یا د شپې yesterday پرون tomorrow سبا ډیلی هر ورځ ویکلی دا ټول چې د موږ سره adverb of سری adverb of time دی ته ټیک شو لکه په دې جمله کې چې د yesterday later tomorrow now دا ټول چې دی ته موږ څه شوی کدا څه قسمه دغه موږ تراشي چې یاره دا څه دي نو موږ به چې دا موږ سره adverb of time دی ټیک شو بل دغه چې دی وای ان abbreviation is a shortened form of a word abbreviation به موږ څه ته وایو د یو word shortened form ته به موږ abbreviation وایو shortened form ته به موږ څه شی وایو abbreviation لکه اوس ما چې دی خپل چینل لنوم ZUK دی خو دی ZUK مطلب زید الله خان ټیک شو دې ته موږ دې لفظ ته موږ abbreviation وایو په پښتو په اردو کې دې ته موږ مخفف وایو ټیک شو in most cases the first letter of each word is capital ټیک شو نو دغه چې دی دا abbreviation چې دی دا همیشه چې دی دا په capital کې بعضی ټایم کې چې دی چرته په نیګه دا په سمال کې راشي خو دا ما چې دی نو ډیر لیدلی دا په capital کې ټیک شو and join using full stop او اخیری ته به د دې څه شی full stop په خامخا د abbreviation اخیری ته به څه شی full stop په لکه اوس موږ د نومبر د پاره وایو کنه NOV نو دا زموږ سره NOV چې دا شارټ فارم دی د نومبر د پاره خو دا چې دی اولنې لفظ چې دی دا زموږ سره capital لاغه نور لفظ چې دی دا سمال لالو او اخیری ته دا زموږ سره full stop راغی منټ چې دی MIN د دې لپاره د منټ لپاره موږ څه شی یوز کو MIN نو دا ټول پکې سمال لالو دا خبر پکې کلیر شو چې د دې لپاره capital چې دی هغه ضروری نه دی شرط پکې نه دی لیمیټډ چې دی دغه لپاره موږ LTD یوز کو او وروسته پس څه شی فول سټاپ پس یوز کو نو دا شو زموږ سره د abbreviation په اړه کې چې abbreviation چې دا زموږ سره capital هم کې دی شي سمال هم کې دی شي دا یو shorten فارم دی د یو نو یا د یو سیس چې دی shorten فارم دی ټیک شو نو دا زموږ سره د abbreviation او په دې سره زموږ 10 چپټر چې دي د کلاس 4 چې دي 10 چپټر په دې سره زمونږه کمپلیټ شوي نور چپټر چې دي دا غي ویډیوګانې به جلد از جلد اپلوډ کیږي هر ورځ چې دي چینل ته وزټ کوئ او لرنینګ ته کوئ چاته څه مسلې نو هغه په کمنټ سیکشن کې ویل شي ان شاء الله ټرای وکړو چې هغه مونږ یا د شارټ په فارم کې یا په کمنټ کې یا په بل فارم کې خو چې ټرای وکړو چې هغه مونږ یو بل ته کلیر کو یا زمانه سره دغه راغلی نه تاسو کلیر کولای شئ چې یاره دا خبره چې دا د دې نه د دې ټیک شو نو بس مونږ سره اوسئ هر ورځ چې دي چینل ته وزټ کوئ د الله فامان